عوام چې د هغه خپل حق تپوس نشي کولای. اوس هر ورځ چې د پیټرول او ډیزل چې دا ګرانیږي او د پیټرول پمپونو والا هم هړتال کړی دی. خو کله چې پیټرول ارزان شي موږ د ګاډي وال نه د کرایې د کمیدو تپوس کو چې کرایې دی ول نه د کم کلی کوړه ارزان شي د تنور ول نه د روټۍ تپوس چې دا منګه کو عام عوام چې دا دې کوي. او کله چې ګران شي نو موږ چرته د حکومت نه تپوس نه کو. کله چې موږ د حکومت نه د تپوس شو کنه ال دغه مزدورانو نه موږ قلار شو ملک چې دا بدی برابرېږي. تاسو د دغه خلکو نه تپوس مکو. تاسو د سرکاري افسرانو او د دینه تپوس کوئ. په سرکاري دفتر کې چې تاسو سره کمی ناجایز کیږي دا غونه تاسو تپوس کوئ. تاسو راشي په کلندر پسې کرایه ارزان شو و چې تیل د ورځ ورځ ګرانېږي نو ګاډي والا به د ورځ ورځ کرایه چې دا به سیوا کوي. تاسو ته پته نه لګي ګاډي ته ورخېږي یو ورځ به یو شانتي کرایي بل ورځ چې دا بل شانتي کرایي ځکه چې اوس لږ نه سیوا کوي. د ورځې 3 او 4 روپۍ چې د پیټرول چې دا ګرانېږي. دویمه ورځ دا چې پیټرول چې هغه ګرانېږي دغه شان ډیزل چې دا ګرانېږي. حکومت هغه خبر نه چې ځان دمکو چې په یو ځای باندې به 15 ورځې چې هغه به ګرانول یا به 15 روپۍ یا به 10 روپۍ یا 60 روپۍ چې دا به ګرانول. بل ورځ 35 پیسې چې ارزان کړل او نن په بل ورځ بس بیا چې په بل ورځ بیا بس 4 روپۍ ګران کړ نن کس شپږ روپۍ ګران کړ دغه شان سبا چې دا مینور ګران کی او بدی کې د پیټرول پمپونو والا چې هغه پسوم هړتال کړه د هغه بدی کې نه دي خوشاله او هغه دا و 4 ورځ نه ګرانېږي. نو دا خبره چې دا هغه به ومنل شي. خو د عام کس چې داغه خبره چې دا نه منل کیږي هغه پس جوړ باندې چې هغه په بدی باندې هغه رضا کی. او تاسو هم د خپل حق چې د دغه خلکو نه تاسو کوي. بل لا بدی کې بمځنه دي سي بیوقوفي هغه به چې دا حکومت چې دا کامیاب باندې روان دي او ملک چې دا په ترقۍ باندې روان دي. وسوم د امریکای نه د 10 ارب ډالرو چې نور ډیماند کړی دی چې مدد یې غوښتل دی د دې لوټ چې دا په بدی عوام باندې راځي دی په خپل عیاشانو باندې په دې باندې بلګي او 10 روپۍ چې دا بر دي عوام نوځي. ایو وای موږ په روپۍ نه ورکو نو کته روپۍ ورکاو کنه ورکه په دا باندې ټیکسونه لګي ته به داغه پترو باندې چې دغه بتا ادا کې.